بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن مشکلی صیغې او د هغې د حل په سلسله کې دا زمونږ اووم درس دی. په دې درس کې چې لومبۍ کومه صیغه مونږ حل کوو نو هغه د سورې بقرې په آیت نمبر 23 کې راغلی ده. الله جل شانه فرمایي فأتو بسورة من مثله. فأتو دا د باب ضربا یضربون د جمع مذکر حاضر فعل امر معلوم صیغه ده او دا په 7 اقسام کې محموز الفا او ناقص یایی ده. یعنی دا صیغه د هغې بابونو نه ده کومو بابونو ته چې مرکب ویلی کیږي او مرکب هغه باب ته ویلی کیږي چې په هغې کې په یو وخت کې د 7 اقسام 2 قسمونه هغه جمع شوي وي. نو په دې کې د 7 اقسام 2 قسمونه جمع شوي دي، یو محموز او دویم ناقص. دا صیغه په اصل کې ده ائتیو بروزن افعلو همچو اضربو. نو تاسو دې صیغې ته په غور باندې وګورئ نو تدې د فا کلمې په مقابله کې حمزه واقع شوې ده او کله چې د فا کلمې په مقابله کې حمزه واقع شي نو صرفیان هغې ته محموز الفا وایي او تدې صیغې د لام کلمې په مقابله کې یا واقع شوې ده او کله چې د لام کلمې په مقابله کې یا واقع شي نو هغې ته ناقص یایی وایي. نو دا صیغه محموز الفا هم ده او ناقص یایی هم ده. دا صیغه دا د قرآن د مشکل ترینو صیغونه ده او په دې کې هم د صرف قوانین دا په کثرت سره جاری شوي دي. د ټولو نه لومبۍ په دې صیغه کې د آمنه اومنه ایمانا والا قانون جاری شوی دی او تدې قانون حاصل او خلاصه دا وه چې کله حمزه ساکن وي او د هغې نه مخکې په دغه کلمه کې بله حمزه متحرکه وي نو دغه حمزه ساکنه به مونږ د مخکې حمزه د حرکت موافق د حرف علت سره بدلو او تدې د بدلول دا واجب او ضروری دی. نو که په مخکې حرف باندې فتحه وه نو دغه حمزه ساکنه به مونږ په الف سره بدلو، که مخکې حرف باندې ضمه وه نو دغه حمزه ساکنه دا به مونږ په واو سره بدلو او که په مخکې حرف باندې کسره وه نو دا حمزه ساکنه دا به مونږ په یا سره بدلو. نو دلته هم د حمزه ساکنه نه مخکې حرف باندې کسره ده نو دا حمزه ساکنه دا به مونږ په یا سره بدلو. نو مونږ سره به د ائتیو نه جوړ شي ایتیو ایتیو او په دې د ایتیو د یا ساکنې نه مخکې چې دا کومه حمزه ده دا حمزه وصلي ده. حمزه وصلي دې ته ویلی کیږي چې هغه 2 کلمې هغه په خپل منځ کې یوځای کوي او دا حمزه وصلي دا په 2 صورتونو کې غورځېږي. یو په هغې صورت کې چې کله حمزه وصلي د کلام په منځ کې واقع شي، لکه څنګه چې په دې صورت کې دا موږ تفصیل کوو. او دویم صورت کله چې د حمزه وصلي ما بعد د دې نه وروستو حرف هغه متحرک شي نو بیا د حمزه وصلي څه ضرورت پاتې نشو نو دغه حمزه وصلي دا به غورځېږي. د ائتیو نه مخکې لفظ فا راغلی دی ځکه چې قرآن کې دا لفظ دی فأتو. نو چې کله د دې لفظ نه مخکې لفظ فا راغی او دغه فا دا د دې حرف سره ملاو ده او تړلی شوي ده نو اوس د حمزه وصلي دا د کلام په منځ کې واقع شوه او مونږ مخکې د قانون وایو چې کله حمزه وصلي د کلام په منځ کې واقع شي نو دغه حمزه وصلي دا به غورځېږي. نو چې کله دغه متحرک حمزه کومه چې مکسوره وه دا وغورځېدله نو اوس د کومې وجې نه چې
مونږه د حمزه ساکنه په یا سره بدله کړې وه هغه وجه هغه اوس ختمه شوه او هغه وجه دا وه چې کله حمزه ساکنه وي او د هغې نه مخکې بله حمزه وي او هغه مکسوره وي نو دلته خو هغه مکسوره حمزه د کلام په منځ کې د واقع کېدو د وجې نه وغورځېدله لهذا هغه حمزه کومه چې مونږه په یا سره بدله کړې وه نو هغه حمزه دا به واپس خپل شکل ته راشي نو مونږ سره جوړ شو فأتیو اوس دیتا د یدعو تدعو یرمی ترمی والا قانون د هغې دویمه حصه متوجه شوه او دا قانون مخکې مونږ ذکر کړی او مونږ په هغې کې دا خبره کړې وه چې کله د صیغې شکل عیو میو عوی هویی په شانتې جوړېدو نو مونږ به بیا ته دغې وو او د یا حرکت نه حذف کوو بلکې په دغې صورت کې به مونږ بیا نقل حرکت کوو یعنی ته دغې واو او یا حرکت دا به مونږ ته دې نه چې مخکې کم حرف دی هغې له ورکو او په هغې حرف باندې چې کوم حرکت دی دا به مونږ حذف کوو نو په ائتیو کې د میو شکل جوړ شوی دی یعنی تیو بروزنی میو نو اوس به مونږ د یا دا کم حرکت دی او ضمه ده دا به مونږ د مخکې حرف له ورکو تاله به یې ورکو نو چې کله مونږ د یا دا ضمه دا مونږ تاله ورکړه نو اوس دلته یا ساکن شوه او د هغې نه مخکې حرف باندې پیش راغلی دی نو دې ته د یو سرو والا قانون متوجه شو او دا خبره یاد ساتئ کله چې د صیغې شکل د میو به شانتې وي نو چې کله پکې مونږ دا قانون جاری کو یعنی د یا حرکت دا مونږ مخکې حرف له ورکو نو په دې پسې به خود به خود دوه نور قانونونه جاری کیږي یو د یوسرو والا قانون او بل د التقاء ساکنین والا ځکه چې په دې صورت کې یا ساکنه شوه او د هغې نه مخکې حرف مضموم دی نو چې کله یا ساکنه وي او ته دې نه په مخکې حرف باندې پیش وي نو دغه یا دا به په وو سره بدلیږي نو مونږ سره جوړ شو فأتو دلته اوس د دوو ساکنینو د دوو واوونو په منځ کې التقا د ساکنینو راله او په دې کې لومبی وو هغه مده ده نو دغه وو مونږ وغورځو نو مونږ سره جوړ شو فأتو نو خلاصه دا راوتله چې په دې صیغه کې یو مونږه د ایمانن والا قانون جاری کو بیا د حمزه وصلی والا او کله چې دغه حمزه وصلی دا وغورځېدله نو هغه کومه حمزه چې مونږه په یا سره بدله کړې وه هغه حمزه هغه واپس راله او ته دې نه بعد میو والا او ته د څلورم نمبر قانون د یوسرو والا او ته دې نه بعد د التقاء ساکنین والا قانون د مونږه په دې صیغه کې جاری کو دویمه صیغه کومه چې مونږه حل کوو نو هغه ادعو ده او دا هم په دغه آیت نمبر 23 کې راغلی ده ودعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین ادعو دا د باب نسوارا ینصرون د جمع مذکر حاضر فعل امر معلوم صیغه ده او دا فهف اقسام کې ناقص واوی دی یعنی د لام کلمې په مقابله کې وو واقع شوی دی ادعو دا په اصل کې دی ادعو او په دې کې هم د دغه یدعو تدعو والا قانون د هغې لومبی صورت هغه جاری شوی دی او هغه صورت داو چې کله وو او یا دا مضموم وي یا مکسور وي او ته دې نه مخکې حرف هم مضموم وي یا مکسور وي نو ته دغې وو او د یا حرکت دا به مونږه حذف کوو نو دلته په ادعو کې دا وو مضموم دی او ته دې نه مخکې حرف دا مضموم دی نو ته دغې وو د حرکت مونږه حذف کو نو مونږ سره جوړ شو ادعو اوس التقاء ساکنین رالل د دو واونو په منځ کې لہذا لومبی وو مونږه حذف کو نو مونږ سره جوړ شو ادعو
او قرآن کې هم دا لفظ تدین مخکې و راغلی دی ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. نو دلته هم د حمزه وصلی والا قانون په دې کې جاری شوی دی چې کله وو دا موږ د دال سره وتړو نو د حمزه د کلام په مینس کې واقع شو نو دغه حمزه وصلی وګرځیدله نو موږ سره د ادعو نه جوړ شو ودعو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.